بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. سورة النساء فدی سورت کی احکامات بیانول بین الراعی والرعیت. سورت دری سیو اولنی حصہ شروع پائی کے احکامات بین الراعی والرعیت. دا عیسیٰ دری بابونوا پا اول باب کی شپارس احکاماتو دا پارا دا اصلاح دا رعیت. پای کسا احکامات مخ کی ذکر شو اس دا دینا شپگم حکم بیانی مسئلہ دا میراث. اللہ رب العزت دا ہر انسان پا مال کی دا غد وارثانو حصے مقرر کری. دا انسان دا مرگ نباد آغاغ وارثانو تا منتقل کی گی. دا سی بنائی چی انسان مر شو دا آغا مال چاو خوڑا و چاو بس آغا واغس. دار انسان بچی مور و پلاری خویندی ورونی نو ددن بعد آغا مال سوک اخلی او سمر سمر با اخلی نو داغی وضاحت قرآن عظیم کی. دیتا میراث ویلے کی گی. حدیث پاک کی راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی تعلم الفرائض وعلموه الناس. د میراث مسئلے زدکی میراث دکی او خلق تے اوخائے فإنه نصف العلم دا نیم علم دے. او بیاوی چی دا اولنے شیرے چی زما دا امت نا بدا ویستلی شی او لری شی. اینی دا میراث علم بدا چا سر بیا نئی نو داز دا کول ضروریو او عمل خو پی فرضو. و قرآن عظیم کی پدری آیاتونو کی دا میراث مسئلے ذکر کی. دو آیاتون دلتا دی دا چی بی تلاوت شو داو دا ورپسی آیت او یو آیت بیا 177 نمبر آیت دے دی صورت آخر کی. دا دری آیاتون دی پٹول قرآن عظیم کی چی پدے کی دا میراث مسائل لی. او چی سوچ پکیو کی نو تقریباً طول مسائل د میراث
دا 19 مسائل دي په دې 3 آیاتونو کې. په دې کې 15 مسائل په دې 2 آیاتونو کې دي او 4 بیا په آخر کې آیت کې راځي. په دې اولنی آیت کې داغی میراث ذکر کیږي چې هغه د ولادت په اعتبار باندې دی یو انسان دی یو مړی سره تعلقي. لار مړ شو یا مور مړه شو، داغی زامن دی نونه دی یا داغی مړی مور او پلار دی، خدا ټوله رشتہ د ولادت د څوک اولاد دی او څوک مور او پلار دی، نو داغی حساب څنګه. او د دویم آیت کې هغه رشتہ بیانوي چې هغه د زوجیت او د اخوت د وجه نه ده. ښځه به د خاوند نه څومره مال وړي او خاوند به د ښځې نه څومره میراث وړي، ورور د خور او خور د ورور نه یا ورور د ورور نه به څومره وړي. او د صورت په آخر کې هم چې دی نو د اخوت هغه میراث دی د ورورولۍ او خورولۍ. قانون دا دی چې نږدې وارث وي نو لرې وارث هغې سره محروم پاتې کېږي، چې نږدې نه وي نو بیا هغه لرې ته به ځي. په دې اول آیت کې اول شروع د انسان د اولاد نه کوي. د ټولو نه زیات حقدار د انسان په مال کې د هغه اولاد دی، چې د اولاد له به حصه ورکوي او هغه به د مړي مال په میراث کې وړي. د ټولو نه زیات کوشش د انسان په ژوند هم د اولاد د پاره دی، ګټي او راوړي او په اولاد یې لګي، هغې باندې خوري. نو د مرګ نه بعد هم اول تصور به د انسان د اولاد کېږي چې بچي سودي. او څنګه چې په ژوند باندې انسان نارینه بچی باندې خرچه کوي او لور باندې خرچه کوي، خوراک سکاک جوړه جامه ډاکټر علاج دواړو لکوي، نو د په میراث کې به هم د زامن او نونه ټول هغه صداري. دا بنئ چې د زوی به او د لور بنئ او یا د لور به د زوی بنئ، کم چې اولاد دی نو ټول به حصه اخلي. یو سړی نه غواړي په خپله خوښه د هغې خپله خوښه وي، خو حصه یې شته، شریعت له حصه ورکړې ده. په کم آیت کې چې د رور حصه ده نو په مغې آیت کې د هغې سره د خور هم حصه ده. کم آیت کې د زوی حصه ده نو په هغې کې د لور هم حصه ده. دا نه چې د یو یو د بل نه. یوصیکم الله فی اولادکم، وصیت کی تاسو تعالی په باره د اولاد تاسو کې. وصیت دیته وایي چې انسان مړ کېږي او د مرګ په وخت کې کومې خبرې وکړي. نو الله باندې خو نه مرګ راځي نه پناه راځي، نو څنګه ورته الله د وصیت نوم یاد کړه. علماو لیکلي دي څنګه چې انسان مړ کېږي او د مرګ په وخت کې کومې خبرې وکړي نو هغه پخې خبرې، هغه بس ماغه شان پاتې، بیا ځکه دی خو مړ شي بیا پکې تغییر تبدیل څوک نشي راوستی. دقه شانه د الله دا حکم مضبوط حکم دی، تغییر تبدیل والا پکې څوک نشته چې تغییر تبدیل راولي. یوصیکم الله، وصیت کوي تاسو تعالی تعالی فی اولادکم په باره د اولاد تاسو کې. للذکر مثل حظ الانثیین، د پاره د نارینه په شان د حصې د دوو زنانو دی. دا یو مسله چې د هر مذکر د هر نارینه د پاره د دوو زنانو برابر حصہ ده. انسان مړ شو او داغه زامن دی او نونه دی هغه پاتې شو، نو دا مال چې تقسیموي
دو خويندې چې څومره حصه اخلي نو یو ورور به د هغې په ځان لا غومره اخلي. مثال په طور باندې سړی مړ شو، د هغه یو زوی هم پاتې دی، دوی نونه پاتې دي، نو دا مال به نیم کو، نیم مال به دا زوی یوازې واخلي، نیم مال به دا خویندې واخلي دواړه. مطلب داسې به وکړو چې دا مال به څلور ځای وکړو، چې څلور ځای شو نو د څلورو نصف څه دی؟ دوه. نو دا دوه حصې به دا دوه خویندې والي، یوه به یو واخلي، یوه به بله واخلي، او دا نیم چې دی که نه دا دوه حصې به ځان له دا یو ورور واخلي. لذکر مثل حظ الانثیین دا معنا د پاره د هر یو نارینا په شان د حصې د دوو زنانو باندې دي. فإن كن نساء، او دا ولی ځکه سړي خرچه ډیره کیږي په نسبت د زنانې. که دا سړی سبا دا زوی ناواده کړی دی، واده کوي، نو دی به مهر ورکوي، د ده په واده بلا پیسې لګي. او که لور ورکوي نو لور له خو به خاوند مهر ورکوي، دا خو بېغمه ده، سامان که لګي او که ډېري خو مهر خو هسې هم خاوند ورکوي. دا به ځان له کور جوړوي دا زوی، او لور چې ده نو هغې له خو به خاوند کور جوړوي. نو لہذا د هغې خرچه کمه کېږي. دی روزانه کور ته سودا راوړي، په ښځه او په بچو یې لګوي، او ښځه چې واده شوه نو د هغې خرچه خو په خاوند ده، نو د هغې خرچه په نسبت د دې نارینه باندې کمه ده. نو ځکه الله حساب کمه مقرر کړه. څوک دې دا نه وایي چې دا خو ظلم دی. الله رب العزت په هر څه د هر چا نه ښه پوهېږي. للذکر مثل حظ الانثیین، د پاره د نارینا په شان د حصې د دوو زنانو باندې دي. دا یو مسله شوه. میراث تقسیمیږي نو دوه خویندې به په یو ورور حسابېږي. دویم، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترکا. فإن كن نساء کوي د زنانا فوق اثنتين، د پاسه د دوونه. څه مطلب؟ په عربی کې د میراث په مسایلو کې د دوو زنانو او د دوه نه سوا شي نو د ټولو حکم به یوي. مطلب یو سړی وفات شو او د هغه زامن بالکل نشته، صرف نونه پاتې دي، خدا نونه دوه دي یا د دوه نه سوا. د دوه نه سوا چې هر څومره دي، که هغه یو درې دي، که څلور دي، که لس دي، نو د ده میراث به څنګه تقسیمو؟ فلهن ثلثا ما ترکا. پس د دې زنانو دپاره دوه درېیمې برخې دي د هغې نه چې پرېښي دي دې مړي. څه مطلب؟ د دې مړي مال به درې ځایه کې میراث، په دې درې ځایو کې دوی حصې به راواخلي، دا به د دینونو شي، او دا یو حصه به بیا نورو وارثانو ته پاتې کېږي چې هغه د دې مړي رونه دي، خپلوان دي، نور هغوی له به بیا ځي چې هغه هر څوک یې په هغې موقع، که دوه دي یا د دوو نه سوا دي، هر څومره چې سوا یي، نو دوه درېیمې حصې به ورکوو، مال به درې ځایه شي. نو د دریو کې به دا دوه حصې د هغې شي، لکه مطلب درې حصې دي، دا یو نه و، دا دوه حصې به ټول د دې خویندو باندې تقسیم کړي. درېیم، وإن كانت واحدة فلها النصف، کچرته یوه ده نو هغې دپاره نیم مال دی. دا درېیمه مسله. سړی مړ شو، د هغې یوه لور پاتې ده، نور څوک نشته، نو په دې یوه لور چې ده نو د هغې دپاره نیم مال دی. د دې مړي مال به په مینځ نیم کې، مطلب 10 روپۍ یې پاتې دي، نو د 10 نیم څه دي؟ 15. نو دا 15 به یوازې دا لور واخلي، 15 پاتې شوې نو هغه به بیا نور وارثان اخلي. ولأبويه لكل واحد منهما السدس، دا څلورم قانون. د پاره د مور او پلار د دې مړي
د هر یو د پاره د دینا شپږم برخه را مما ترک دا غینه چې پریخي دي مړي ان کان له ولد کچرتوی د پاره اولاد سړی مړ شو او داغه مور او پلار هم شته او اولاد هم پاتې دي نو د په مال کې د مور او پلار د هر یو ځان له شپږم حصہ ده مال چې تقسیمای نو داغه سدس لکه شپږ ځای شو مثال نو اره یو شپږم حصہ ده کنه نو پدې کې به یو شپږم حصہ دا پلار واخلي یو به مور واخلي څلور به اولاد واخلي دا څه بیا تقسیم شي فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث کنو د دې مړي د پاره اولاد او میراث ته نوړه مور او پلار نو بیا د مور د پاره درې حصہ ده انسان مړ شو نا واده کړو د سره واده نو کړي او پیسې وسره وی یې واده کړو خو لکه بچی نو یو خو مړ شي د دنه مخکې په دې ټولو صورتونو کې د دې مړي د مال وارثان د مور او پلار دي چې هغه ژوند دي اب مور او پلار لرسي نو مور او پلار به په کومه طریقه تقسیمي مور او پلار به تقسیمي په دې طریقه چې دا مال بدرې ځای شي نو دا درې حصہ به مور واخلي دا دوی حصے به پلار واخلي بیا په دې حصہ کې اوس د پلار حصہ ډېر شو خو کلا فإن كان له إخوة فلأمه السدس دا شپږم مسله چې دا درې حصہ به مور لا ورکو خو پاغه وخت کې چې دې مړي څوک ورونه نشته ده صرف مور او پلار پاتې دي کچرته د میت ورونم شتا خويندې مشتا نو بیا د مور د پاره شپږم برخه ده بیا پلار مور هغه سدس تلاړه او دا ورونه خويندې چې دي نو دا محروم شو وجود د پلار باندې او د مور باندې څه مطلب یو سړی مړ شو د هغه مور او پلار هم ژوند دي او ورونه خويندې هم شتا بچی نشتا نو په دې صورت کې به هم دا میراث مور او پلار لذي خو په دې طریقه چې مور او پلار به په دې طریقه تقسیمي چې د مور په کې ځان له شپږم حصہ ده او دا 15 حصے چې دي د دای د پلار شو او دا ورونه خويندې چې دي د لپاره کې نشتا دا پلار ولی 15 حصے واغسته ځکه چې دای به په دې ورونه خويندې د مړي لګي کنه په د خرچه سیواوي نو ده په 15 حصے والی مور په شپږم حصہ والی خدا میراث بکله تقسیمه من بعد وصیت یوصی بها او دین پس د وصیت نا چې وصیت کې دا مړې په هغه باندې او یا پس د قرضینا د مړي وصیت به د مال ناول پوره کې قرضه به د مړي خلاصه کې نو داغې نه بعد به بیا راولګي نو مال به تقسیمې دلته دا وصیت مخکې کړی دی او دین ورپسې رسته کړی دی حالان کې حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي الا ان الدین قبل الوصیه خبردار یقینا قرضه چې دنو دا د وصیت نه مخکې ده مطلب دا دی چې انسان مړ شو د ټولو نه مخکې خو بلاغه د کفن غمو کې چې د تبوی ونه کېدلتا شابه زر به خخي چې څنګه د قبر نه را پارېخ شوي کنه نو ډایرک بستا دویم نمبر سوچ دای چې په دې مړي د چا قرضې چې هغه ادا کړي د ټولو نه مخکې بدای نو اول به د مړي د قرضې سوچو کې دانه چې مال تقسیم کې او بیا د هغې نه بعد قرضدار را خلاصي یو وی چې زما په دومره وی او بل وی زما په دومره وی نو ته وې زه څه وکم یاره مونږ خو هغه شی تقسیم کړی دی اوس زه خو ته ځان نشم درکولی نو لانجه به جوړی اول به د مړي د میراث نه مخکې د مال
داغه د قرضې چې دنه سوچو کې او نبی رسول الله په قرضداري جنازه نه وکړي نو لہذا مخکې به داغه قرضه خلاصه کړي چې قرضه ټول خلاص شوه نو بیا به وګوري چې د خو د مرګ په وخت کې څه وصیت نه وکړي که وصیت یې کړی چې زما دا پټی دی دا به جومات له ورکړي یا دا به چې دی نو خرڅ کړي او د جومات باندې به یې ولګي یا به مدرسې له ورکړي یا یو غریب یاد کړي چې هغه له به یې ورکړي چا د پاره پکې وصیت وکړه نو به ګوره که دا وصیت داسې و چې د مړي ټول مال تا را جمع کړ او دا کم حصه باندې چې هغه وصیت کړی دی دا د درېمې حصې نه کمه وه یا د درېمې حصې برابره وه نو اول به هغه وصیت چې دی نو څه کوي هغه به پوره کوي بیا د هغې نه بعد به هغه مال راواخلي او دا به وارثان په خپل منځ کې بیا تقسیم کړي خو که دغه خبرې مخکې نه وي نو مال به نه تقسیمي اوس د آیت کې دا وی چې من بعد وصیت مخکې راړه او دین ورپسې وروسته راوړه حالان کې نبی علیہ السلام وایي چې وصیت د قرضې نه د قرضه د وصیت نه مخکې ده نو علما وایي دلته کې دا او چې دی که نه دا تقاضا د ترتیب نه کوي بلکې د جمع د پاره دی اصل کې وصیت تلاوت کې خو مخکې دی خو په ترتیب کې دا وروسته دی او دلته مخکې دی د وجه نه راوړه چې د چا په چا قرض وي نو هغه نه شرمېږي راشي بچو ته ولوي لکه بابا د الله وبخښي ډېر ښه سړی و خو زما پې وروره دونه پیسې دي ښه که غاړه خلاصوئ نو زما هغه پیسې راکړي او وصیت والا خو نه دی وصیت والا خو غږ نشي کولی یو سړی مړ کېږي او هغه دا وایي چې د ډاکټر صاحب له به نه دی زما په دې مال کې 10,000 روپۍ د الله رضا دپاره ورکړي ډاکټر صاحب له چې کله دا بچي مخې له ورشي دی وایي یا الله پاکه ته زړه رحم کړي چې هغه پیسې راکړي ماله خو ویلې ځکه نشي ورته شرم دی که هغې ورکوي نو دی وایي یاره ما پرېږده وایي مال یې مه راکوئ تاسو خپل منځ کې تقسیم کوي که نه نو سړی اکثر شرمیږي او ویلې ورته شي نه ځکه چې دا خو سره تا مزدوري کړې ده نه د قرض ورکړی دی هغه د سره یو احسان کوي نو چې یو سړی وایي زه تا سره دا احسان کومه نو کله کله خو هغه نه هیر شي نو هغه سړی ویلی نه شي پخوا وایي یو کس و د چا میلمه شوی نو چې میلمه شو نو هغه کور کې پخوا خو به اکثر شملې وي او ماسته به و کوچ به و غوړي به و نور هر څه وله راوړي دي او د زنانه غوړي سره کړي وو چې د میلمه لی راواخلي هغه په نورو تلکاریانو یو شي بل شي باندې شو او خیال یې نه و هغه غوړي هغه شانن غری غاړې ته پاتې شو دا میلمه ډوډۍ خوري او د غوړو ته په یو سترګه ګوري ویلې هم نشي چې دا غوړي درنه هیر شو راوړه ځکه شرم دی د چا میلمه ته خو نشي ویلی چې دا پلانې شی راوړه پلانې راوړه او نه ورته وسواس کولی شي او نه وایي چې خدایه زه ډوډۍ وخورم نو که دې ته بیا رایاد شي نو زه به پې څه نو دا میلمه روغ ونې ځان سره وایي یا الله پاکه ته ورته خیال کړي یا الله ته ورته خیال کړي هغه ښځه وایي چې دا اوس څه شی یادوي خدایه چې دا بیا بیا وایي ته ورته فکر کړي ته ورته خیال چې سوچ یې وکړه غوړو باندې نظر ولګېدو او خو خو وایي غوړي رانه هیر شوي نو دا وصیت والا هم وایي یا الله پاکه ته زما هغې خبرې ته خیال کړي خو ویلې خوشي نه نو قرآن د وصیت ټکې د دغې وجې نه مخکې کړ یعنې د وصیت مرتبه د قرضې نه وروسته ده من بعد وصیت پس د وصیت نه یوصي بها چې وصیت کوي دا میت پاغې او دینه پس د قرضې نه آباؤکم و ابناؤکم پلاران ستاسو او اولاد ستاسو لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا تاسو نه پوهیږئ چې کم یو په تاسو کې کم یو په دی کې ډېر نږدې تاسو ته نفعن په پیدا کې فریضة من الله چې دا بچی ډېر نږدې دی او که دا مور او پلار ډېر نږدې دي دا پته یو الله ته ده ښه الله رب العزت په دې ښه پوهېده بس الله چې څه مقرر کړه هغه ورکړه دې نه دا خبره معلومه شوه چې دین په عقل باندې نه دی دین په نقل دی ځکه انسان کې دومره عقل نشته چې د هر شی معلوم کړي
ځکه الله وی لا تدرونا تاسو د سره پوهیږئ نه چې کوم یو په دې کې تاسو ته په نفع کې ډېر نږدې دی فریضة من الله دا فریضه ده د الله د طرف نه دا فرض شوي دي د الله د طرف نه ان الله کان علیما حکیما یقینا الله دې پوهه او حکمت والا نو په دې یو آیت کې شپږ مسائل د میراث هغه ذکر شو نور به ورپسې درس کې راځي انشاءالله اول ته وګورئ یوصیکم الله حکم کوي تاسو ته الله وصیت کوي تاسو ته الله فی اولادکم په باره د میراث د اولاد تاسو کې للذکر د پاره د نارینه مثل حظ الانثیین په شان د حصې د دوو زنانو باندې دي فإن كن نساء کچرتوی د زنانا فوق اثنتین د پاسه د دوونه یعنی دویا د دوونه سیواوي فلهن ثلثا ما ترکا پس هغې دپاره دوه درېمې برخې دي د هغې نه چې پرېښې دي مړي وإن كانت واحدة فلها النصف او که یوی نو هغې دپاره نیم مال دی ولأبویه او دپاره د مور او پلار د دې مړي لکل واحد د هر یو منهما السدس د دوی نه شپږمه ده من بعد مما ترک د هغې نه چې پرېښې دي مړي ان کان له ولد که د ده دپاره اولاد فإن لم یکن له ولد که نو د ده دپاره اولاد وورثه ابواه او میراث ته وړه مور او پلار فلأمه الثلث نو مور دپاره درېمه حصه ده فإن كان له إخوة هو د ده دپاره رونه او خویندې فلأمه السدس نو مور دپاره شپږمه ده من بعد وصیت پس د وصیت نه یوصي بها چې وصیت کوي دا میت په هغې باندې او دی نو پس د قرضې نه آباؤکم پلاران ستاسو ابناؤکم او زامن ستاسو لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا تاسو نه پوهیږئ چې کوم یو په دې کې ډېر نږدې دی تاسو ته په پیدا رسولو کې په پیدا کې فریضة من الله دا فریضه ده د طرفه د الله نه ان الله یقینا الله تعالی کان دی علیما حکیما پویا او حکمت والا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وصلى الله تعالى على خير خلقه